بسم الله الرحمن الرحیم. اوله دغه زمونږ عوام په دې باندې پوه شوي نه دي چې د پرپال فیسلیش ټاینز بی فار یو دا دې څه شی د دې حلت لپاره چې کوم فتوی ګرځوي حلت لپاره نو هغه د ټولو فتوو کې دا ذکر دی چې اشتهار باندې پیسې ګټل جایز دي. یو خو پکې مفتی په آنلاین ټریډینګ باندې فتوا ورکړي، آنلاین تجارت باندې څه شی اخیستل خرڅو، نو هغه هم ګرځوي. دوی وایي که د پرپال شو فیسلیش شو یا د نوره کمپنۍ چې کوم دي دې له پیسې ته د مفتیانو جایز ولي. څومره فتاوی چې دي هغو په د عقد باندې اول چې کم عقد کوي څومره کمې پیسې کریډټ پیک چې ورته ایټ پیک په 50,000 روپۍ 6,000 روپۍ یا په $50 باندې چې اخیستله شي په هغې باندې چا خبره نه ده کړې. نو طریقه کار یې دا دی چې پرپال یا فیسلیش یا د نورو څومره کمپنۍ په دې نوم باندې دي دغه نه به اول ته ایټ پیک اخلي یا کریډټ پیک په ورنه اخلي په $50 باندې $60 باندې چې دا د واخیستو هغې نه بعد به ته ورسره اجاره شروع شي د کلیکونو. نو ټوله غټه مسله په د اول په دې غږ کې دی چې دا کم 6,000 روپۍ چې ته ایټ پیک یو اخلې دوه اخلې درې دا چې ته واخلې نو دا څه شی دی چې ته اخلې دې په عوض کې ته څه شی میلوي هیڅ نه. البته تا ته په دې عوض کې دا میلویږي چې تا ته به کلیکونه درکوي وروستو. کلیکونه چې کله تا شروع کړ نو ستا حیثیت به اجیر وي او د کمپنۍ حیثیت به مستاجر وي. نو بیا تقریبا 550 پورې کلیکونه درته میلویږي په 9 ورځې کې دننه دغه کلیکونه ختمیږي. روزانه 10 کلیکونه وي. وروستو بیا ستا کمپنۍ سره چې کومه روزګار شروع شي هغه عقد اجاره ده، هغه عقد د اجارې ده، خو اول چې کم د ایټ پیک په اخلي بیا وروستو په دې باندې کمیشن درته میلویږي، اجرت الدلال هغې ته ویلی شي، او بیا 10% کمیشن په یو کس باندې میلویږي یار څومره، او بیا ریفرال پکې وي. خو لیکن اول چې کم پیسې ورکوي ته 50,000 روپۍ ایټ پیک په نوم باندې چې اخلې هغه نه مضربت په نوم باندې تاله پیسې خو ختمې شي تا ته ایټ پیک پې درکړي. ایټ پیک یو عین نه دی، شی نه دی. نو دا په کم عوض کې درکړي، په دې عوض کې چې کله ته دا پیسې ورکې نو تاله بیا نوکري درکوي د کلیکونو، نو دا پیسې ګرځي صرف او صرف په د رشوت په عوض کې ګرځي، نور داسې شي په مقابلې کې نه دي. په دې باندې چې څومره فتاوی ورکړي په 2015 کې مفتی تقی عثماني صاحب بهترینه فتوا ورکړې ده، په دې باندې هغه نقطې ذکر کړي. ټول نه اول مونږ په دې باندې د حرامو فتوا نه ده ورکړې. لوی علما کرامو چا سره چې کمې فتاوی دي چې دا حلال دي هغه په د خبره باندې پوه شوي نه چې دا شی څه شی دی. د اول ایټ پیک باندې خبره نه کړي، وایي چې اشتهارات چې غیر شرعي نه وي نو کتلی شي. اشتهاراتو سره کار مه لره، اول بنیادي د عقد یې خراب دی د پرپال. نو کمې پیسې چې ته پکې جمع کړې څومره ګټه درکوي هغه د سود په عوض کې ګرځي. بیا وروستو چې کومه اجاره ده په هغې کې شرط دا د موقودون علیه وخت پکې هم دی او کلیکونو مقدار هم دومره کلیکونه او وخت عمل او وخت دواړه موقودون علیه ګرځي چې د سره اجاره فاسدېږي. نو دې دپاره چې خلک راغواړي کمیشن په اخلي هغه هم حرام دی، ځکه چې یو حرام کار دپاره سودي کار دپاره خلک راغواړي. قرآن کې الله فرمي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وروستو بیا چې کوم رفره کوم ته هغه هم حرام دی. په دې باندې بعضې خلک دغه اعتراض کوي چې تاسو په یوټیوب باندې او په هغه باندې چې دا کار کوئ نو دا د دې سوال جواب ضرورت نشته. وایي چې وهل چېرته کوم اواز دې چېرته و یوټیوب یقینا چې په یوټیوب باندې پیسې ګټل حرام دي، مونږ یې پې نه ګټو. خو د دې خبرې دې سره څه تعلق نشته چې په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې ته دعوت تبلیغ کار کوي او دا خو مستقل طور باندې اجاره ده، فاسده اجاره ده. دا یو بیل شی دی او دغه یوټیوب شو دغه شو دا بیل شی دی. او دې کې چې څوک پیسې ګټي مخکې خو به مسلمانان داسې و چې چا به د سود کاروبار کول نو لرې نه به خلکو ورته اشاره وکړه فلانکی روان دی سود خور دی، د ګاډۍ هم په سود اخیستی دی او دغه شی د کور یې په سود جوړ کړی، ورسره نږدې کېدل به نه لرې نه به پېژندو. نو نن سبا تعظیم کوي، خلک قدر کوي. کنی نه قرباني را روانه ده، د خلکو سره قرباني نه کیږي، حرام خور دي، ټولې پیسې حرامي دي، د سود دي، قرباني د ور سره حراميږي.
او دې سره تعلقات ګرځول د زړه ځکه سود ولا سره الله پاک او رسول جنگ دی چې جنگ دی نو کده سره ته تعلقات ګرځای نو دغه د جنگ په لپیټ کې بتام راځي ښه نو دې نه ځان وسته د خلکونه دې ته ترغیب ورکوي چې نه کېږي بیا قرباني ور سره هم نه کېږي او دې سره یوه سخته مسله دا چې دا تاسو ته ثابته شو چې دا شی حرام دی حلال چې څوک وایي زه بیا درته وایم چې څوک چې حلال وایي هغه د عقد متعلق حلال نه دی ویلي سره اشتهارات یادوي مونږ په اشتهاراتو باندې فقط حرام نه دی ویلي عقد باندې یا تقی عثماني صاحب یا جامع الرشید چې حرام ورته ویلي د عقد حرام دی معامله د بنیاد ته څوک غوته نه وړي څوک منهاج القرآن وغیرہ وغیرہ فتوی ګرځي پای کې صرف دا دي چې اشتهار قتل او په جرأت خاصه جایز دي د خبره ته غوته نه دی وړي چې د عقد جایز نه دی نو په دې کې هیڅ قسم مسنن سبا شوبه نشته ټول علما کرام دا حرام دي نو حرام ته حلال ویل کفر دی چې څوک ورته حرام وي نو خپل خزینه بخلاص کم مولایان صاحبان چې دي دینه توبه وبسي که توبه نه وبسي نو امامت نه معزوله کې المنز پسې نه کیږي المنز په داسې کس پسې چې سود ته حلال وي او سود کاروبار کوي په منبر تعالی کینی ورستو نه به څه سوچ کوي چې دا مولا صاحب سود کوي او مالا بیان کوي یا په منځ ولاړی ورستو تعالی سوچ ترځي چې دا سود خور امام دی نو دا پسې به المنز کیږي او دارنګ په مدرسو کې بیا هم پر خودل دي پکار چا طالبان الله بسخي چې د په خپل سود کې مبتلا په ټول نه سخت ګناه ده سود دا کما نه کما حدیث کې رضی الله کمور سره چې زنا کوي د الله او رسول سره جنگ دی او سود پیسې ته ډېر ښکاری خو په حقیقت کې ډېر نه دي د انجام خرابي د پیسو بل نور لارو درنوزي نو پرپال فیصلش بی فر یو ول چې کم طریقه کار بدل دی خو هغه ټیک طریقه کار نه دی هغه بل پروګرام کې تاسو ته وخه او د فیصلش شو پرپال شو ټاینز شو ارن زنه تختیدلی دي زنه کپنه دا تختی ټوله ځکه چې دوی چې کم اشتهارات هغه اشتهارات ځان نه جوړ کړي د رښتیا د کپنوي نه اشتهارات نه خلی ځان نه جوړ کړي تعالی پسترګې درتوري شي مونږه په دې پیسې ګټو او هیڅ قسم کاروبار نه لري بل پکې نقطه ده چې دوی څه کاروبار نشته الله دې مسلمان د دې نه وساتي دا بار بار د خلکو بیا به تاسو کول چې د متعلق سو شو نو د متعلق هیڅ نه کیږي دا حرام کاروبار دی د نزان وساته او بل دا ځنه خلک وي چې تاسو د ځنو کمپنیانو نه پیسې اخیسته مونږ ټولو کمپنیانو ته داسې کار کوي په دې طریقې حرام ورته وي او بل دا د کدا حلال کار وي نو چې تکلیفونه کول شي د الله باندې خو مونږ هم کول شي مونږ به پیسې په نه ګټله حلال کاروبار کې خو اول مونږه پیش قدمی کوو خو حلال دی نه گنجائش پکې نشته نو ځکه چې مونږ نه کوو نو دا وجه چې حرام دی که حرام نه وي نو چې ته کول شي نو مونږ نه شو کول د الله باندې مونږ خو چا منې کړی نه وي واخر دعوانا الحمدلله